ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه، داسې وظیفه د رب کریم، د رب عرش، رب السماوات والارض، د هغه عظیم رب د ذات وظیفه ده. کم رب چې عرش پیدا کړی دی، کم رب چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، د یو عظیم الشان وظیفه درله در کوم. اووه مرتبه یې ووایه، کم کار چې دی هغه به دې په ټق او پړق باندې کېږي انشاءالله. هر حاجت چې دی هر مشکل چې دی هغه به دې په شړق او پړق کې کېږي. خبرې به پکې نه وي چې دا به کېږي او که به نه کېږي، بلکل به کېږي، په اعلی طریقې سره به کېږي. ته چې څنګه وې هغسې به کېږي، خو دا وظیفه هم هغسې کې څنګه چې د دې وظیفې حق دی، ځکه د الله تعالی حق ډېر لوی دی. الله تعالی رب العرش العظیم دی. دا رب د عرش مولا دپاره د الله تعالی کرسي ده. وسع کرسیه السماوات والارض، د الله تعالی کرسي ده د اسمانونو د پاسه، او د اسمانونو د پاسه بیا د الله تعالی عرش دی. عرش دا عرش د پاسه د الله تعالی کرسي ده، او په دغه کرسۍ باندې الله جل شانه استوا دی. صحیح شوه. هغه زما او ستاسو په دماغو کې دا خبره اوس نه راځي چې الله به څنګه یي، ناست به یي، کوم لاس به یي، الله د لاسونو خپې څرنګې به یي. دا د الله تعالی د هر څیز نه مبرا دی. نه د الله تعالی لاس او خپې شته، نه الله تعالی کیني، نه الله تعالی سملي. الله جل شانه دې څیزونه وراء الورا ذات دی، دې ته حاجت نشته. لم یلد ولم یولد دی، ولم یکن له کفوا احد دی. نو کوم مسلمانان چې وایي چې زمونږ د الله تعالی حاجت پوره کړي، نو نن داسې د فضیلت والا وظیفه درله در کوم چې په حدیث مبارکو کې هم ذکر ده، او کوم څیز چې حدیث کې راځي هغه د ځان نه راځي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه راځي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا د الله تعالی د سیډه وي. ځکه الله تعالی قرآن کې فرمایي چې الا ما هو وحی یوحى، داسې یو آیات دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه وحی کې کومه، نو هغه د الله تعالی د سیډه وي، د خپل ځان نه وي. نو تاسو به ډېر وظایف کړي، خو دا وظیفه صرف 7 مرتبه وکړئ. 7 مرتبه 7 پیژنئ، 7 کارته 7 کارته یې وکړئ انشاءالله په سچا دل سره، په دروغجن زړه سره به دا وظیفه نه کوئ، په رښتیني زړه سره به یې کوئ، په رښتیني نیت سره به یې کوئ انشاءالله. انشاءالله کارونه څوک کوي؟ الله تعالی کې. انسان ډېر کمزوری دی، الله تعالی مو سره حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې. مسافر دی الله تعالی حامی و ناصر شي، مسافر دی الله تعالی خپلو کورونو ته ډېر په خوشحالۍ سره راوستی کړي. مسافر دی الله تعالی د هر سیډ نه حفاظت وکړي. امین ثم امین. محترم، نن زموږ وظیفه ډېره اسانه هم ده، ډېره د کمال هم ده، او په تعداد کې هم صرف 7 مرتبه ویل دي. دا وظیفه په تاسو ته انشاءالله په دې سکرین باندې ښکارېږي. دا وظیفه په تاسو د سهار مونځ نه پس 7 مرتبه کوئ، او د ماښام د مونځ نه پس بیا 7 کرته کوئ. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا به سهار مونځ یو کوئ 7 مرتبه یې ووایئ، ماښام مونځ یو کوئ 7 مرتبه یې ووایئ. د دې فضیلت دا دی محترم چې کوم انسان د سهار په وخت کې 7 مرتبه دا وظیفه وکړي، الله تعالی به د دنیا او د آخرت ټول کارونه به د الله تعالی د لپاره کافي کړي. یعنې ستا چې څومره ټول مشکلات دي د هغې دپاره به الله تعالی ستا کافي شي، الله به یې کوي. کو دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه مفهوم دی، کو دا دعا دی په رښتیني زړه سره وویله، او که نه په دروغجن زړه سره دې وویله، نو پریشاني به دې ختمیږي. مطلب که ستا دا یقین وي چې زما دا کار به وشي، نو به کېږي. که ستا دا یقین نه وي چې مړه بس یا به وشي یا به ونه شي، خو بس راشه ویې وایه، بیا به دې هم کار کېږي. د حدیث مبارکو مفهوم دی چې دا
وظیفه چې اوه مرتبه سهار وکړله نو که ستا زړه یي او که نه یي، که ستا زړه غواړي او که نه، که ستا زړه مطمئن دی او که نه، ستا دا حاجت به الله تعالی پوره کوي او په یقین او په اخلاص سره به انشاءالله پوره کوي. نو اسانه وظیفه ده حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا به صرف اووه کارته موږ وایو ښه. انشاءالله د الله تعالی رحم ډېر لوی دی. الله ډېر په ما او تاسو مهربانه ذات دی. الله تعالی به زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي. دا خبره ذهن کې کېږدوئ، حاجت روا او مشکل کشا څوک دی؟ الله دی. وایي مخکې ورځو کې مې یو کس کمنټ کړی و چې که دې څه زما کار ونه شو نو د مولیانو نه به مطلب بیا به د مولیانو خبرې نه اورم. ما ورته وویل چې د الله بنده موږ خو دا کار نه کوو، موږ خو څه خدایان نه یو. خدای او رب زمونږ الله خالق کریم رب العرش العظیم هو الله دی. کارونه خو هغه سموي، زه به سیم او زما کار به سی. نو کارونه ټول په ټول الله تعالی سموي، خو چې د الله تعالی په ذات زمونږ یقین او ګمان سم وي الله تعالی به زموږ ستاسو ټول کارونه سموي. نو دا وظیفه انشاءالله وکئ. د جمعې شپه هم ده، د سبا جمعې ورځ ده، نن او سبا خصوصا ډېر په توجه سره وکئ او په نورو ورځو کې هم په توجه سره کوئ. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، تاسو ته کوو. الله تعالی مو خوښ